په 400 کې تحریک انصاف ګوند زوړ کارکون طارق اعظم خان عثمانزی د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان کړی دی. د قومي اسمبلی لپاره د جمعیت علماء اسلام امیدوار بیرسټر ارشد عبدالله ویل چې نن سبا تحریک انصاف نه مولس ځان راټولوي او هغه ځکه چې په دې صوبه کې لس کال حکومت وکړو خو هیڅ د مولس په ګټه کارونه ونه کړل. نو دا ډېر یو لوی اچیومنت دی، یو ډېر لوی مقام وخت زموږ لپاره چې داسې خدای پاک د پټیلا دومره مضبوط خلک او خاندان ورک دومره مضبوط مرګري خدای پاک موږ لرا کړل. نو صرف دومره چې ان شاء الله زموږ د شمولیتونو دا سلسله په 400 کې نه په ټول صوبې کې به ان شاء الله دا روانه به کخيري او بل یو پټه تر څوک نزي او دا صرف زموږ د مشر مولانا صاحب دا وی دا کمال لچره 2018 نه راپاسېدل او هغه وخت ډېر سخت حالاتو د پی ټی آی او بل شرط حل او چا به خبرم نشو کوله د پی ټی آی خلاف ځکه چې ټول ادارې او دا میډیا او دا ټول دنیا ورسره ولاړ او ټول بین الاقوام ورسره ولاړ خو واحد زموږ لیډر راپاسېد او دا ټول سټیټس کو چیلنج کړو. شکر الحمدلله عمران خان دار پکور ناشته په خوب دی نه خو خبر فلسطین ورته چولې دي نو دغه ته مقام ته د خدای رسول دی مولانا صاحب رسول په دې مخال د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا تورمان خوم راغلی وو او هغه طارق اعظم خان او د هغه پرزن جمیل خان ته په جمعیت کې پراتلو هرکلی ویلو او ویل چې راتلون کې وخت به د جمعیت علماء اسلام وی. د دې ټول ملګرو ته دا درخواست کوم چې د کارکون ته د عوامو ته د خلکو ته ځان نږدې کړي او د جماعت لپاره د دین د غالب کولو لپاره د ورکرانو سره عام مسلمانانو سره ربط تعلق وساتي. زما دا یقین ده ان شاء الله تعالی راتلونکي دور کې به جمعیت علماء اسلام په دې صوبه خاص کر او په ملک کې به ان شاء الله تعالی یو لوی برخه اخلي. زه اخر کې بیا د خپل ورور جناب ارشد عبدالله صاحب د طارق اعظم صاحب داغه د ټول خاندان ستاسو ټول ملګرو ډیره زیاته شکریا ادا کوم. الله رب العالمین دې زما او تاسو حامی او ناصر شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا په داسې حال کې چې تحریک انصاف په صوبه کې د جیل برو تحریک شروع کړی دی چې نن پیښور کې راغونډ شي وو خو تر اوس وخته پورې هیڅ یو کارکون گرفتاری نه دا ور کړی. په دغه لوی شمولیتي غونډه کې آصف اقبال تاوزی عطاء الحق درویش ذلی امیر مولانا سید گوهرشاه محمد احمد خان ظفر علی خان او نور ګڼ شمېر مشران هم موجود وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز عثمانزی.